بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام در رد الالحاد درسونه روان دي. د مغربي فکر او فلسفه شاخونه پیژندل کو. نو تاسو ته موږ ویلو چې په مغربي قوم باندې درې ادوار تاریخي تیر شوي دي. عهد قدیم دی، نشاط ثانی دی او عهد جدید دی. سونه فتنې فلسفه سونه نظریې چې پیدا شوي دي دا په نشاط ثانی نه شروع شوي ده. پرون موږ د لیبرلیزم وضاحت وکړو. د مسلمانانو معاشره باندې لیبرلیزم سونه هغه منفي اثرات کړي دي. ولې دا فلسفه زموږ معاشرې ته را رسېدلې ده. نن چې موږ کوم درس وایو کیپیټالیزم وایو، دا کیپیټالیزم هم د نشاط ثانیه نه د ابتدا وشوله. دا د مغرب یو تجارتي نظریه ده. څه د تجارت یو نظریه ده. په مغرب کې دوه دغه د نظریې د تجارت راوتی دي. اصل کې تجارت چې دی دا د ملا اډو کې حیثیت لري. معیشت چې دی دا د څه شي د ملا اډو کې دی. چې معیشت دې صحیح وي ته به مسلمانیم صحیح کولی شي، ته به په دین باندې پوره عمل هم کولی شي. ولی حدیث مبارک دی کاد الفقر ان یکون کفرا، کېدای شي چې دا فقر تا کفر ته ورسوي. نن سبا وخت کې اکثر چې د مسلمانانو ته دا مشکلات پیښیږي د دې وجې نه پیښیږي چې مسلمانان موږ اقتصادي لحاظ سره ډېر کمزور یو. نو ځکه زموږ بچي چې یورپ ته لاړ شي هغوی د کفر کلمه ووایي او هغوی بس زما اسلام نه دی خوښ. د مجبورۍ نه بعضې خلک وړي. خو لیکن یورپ کله چې ترقي وکړل او موږ په زوال کې رالو، دوی ترقي په څه وکړله؟ زموږ د اسلام په اصولو باندې عمل شروع کړو، دوی ترقي وکړه. موږ څه وکړو؟ د دوی خپل اصول په موږ کې رادن نه کړه. دوکا، غبن، مختلف قسمه څیزونه په موږ کې رادن نه کړه. موږ د خپل دین، موږ د دنیا سره موږ سره محبت پیدا کړو. زموږ باچاهانو ته زموږ کوم خلکو سره چې اختیار او فیصلې کولې هغوی د دنیا په محبت کې ورخته کړه. نو هغوی څه شو؟ هغوی دین نه بس بیزاره شولو. نو دوه ډلې، دوه نظریې چې دي په یورپ کې د درس دغه مقصد وورئ. دوه دغه دي نظریې دي. یو د اشتراکي نظام دی، تاسو ته بار بار مخې ته راځي. یو د سرمایه دارانه نظام دی. زمونږ چې کوم نن بحث دی هغه د سرمایه دارانه نظام دی. نو دې ته کیپیټالیزم هم وایي. مارکیټي نظام، تجارتي نظام دا یو دی. د بنیاد ایډم سمیت ایښی دی. چا؟ ایډم سمیت دا ماهر اقتصادیاتو دور ته بنیاد کې اوستو چې بھئی دی چې کله مذهب نظام یو طرف ته کو، مذهب د مین نه ویستو، نو دوی وی چې بھئی اوس راشئ موږ به فیصلې د تجارت هم په آزاده فضا کې کوو. مذهب با په ما باندې قید نه لګي چې دا حرام دی او دا حلال دی او دا سود دی او دا. حالانکه په بایبل کې هم د سود نه ممانعت راغلی دی. یورپ والا څوک دي؟ عیسایان دي که نه دي؟ مولوي صاحبانو هغوی عیسایت دی، خو هغوی خپل بایبل نه انکار وکړو. ولې؟ هغوی وایي چې یاره به د سره موږ منو در سره. نو هغوی د سود نظام راوستو، سرمایه دارانه نظام. لس شاخونه دي. څو وروسته به وایو. اوس صرف موږ مختصر وضاحت کړو. موږ صرف د دې مغربي چې کوم دا فلسفي دی په دې کې موږ د کیپیټالیزم مختصر صرف تاسو ته وضاحت کړو. د کیپیټالیزم اصل وروسته به موږ تاسو په هغه باندې مکمل یو درس چې هغه د کیپیټالیزم لس شاخونه دي. اول پکې چې دی دغه راویستو، کرنسي راویستله، کاغذي کرنسي، بیا بینک ورپسې راویستو، سودي نظام یې را نافظ کو، هغه شانته کې نجکاري پکې راویستله، دا بیمه پالیسیانې پکې راویستلې. دا ټول د جوارۍ گیم دی راویستو. په دې سره څه کېږي؟ مالدار ورځ په ورځ مالداره کېږي او غریب ورځ په ورځ غریب کېږي. نن به تاسو دا ووایو، تاسو په خپله باندې ووایو. دا خو د ایډم سمیت نظریه وه د څه شي؟ د سرمایه دارانه نظام. د دې مقابله کې دویمه اشتراکیت و، هغه به موږ سبا وایو. دا نظریه چې وه کارلر مارکس وه. نو کارلر مارکس ویلي چې نظریه د اشتراک مقصد دا دی چې دا مال حال د خلکو نه راواخله، د چا کارخانه د هغه نه کارخانه ضبط کا، د چا کور د هغه نه کور ضبط کا، د چا لس کورونه د هغه ته ضبط کا. بس دله دونه ورکوه چې څونه د ضرورت وي. ویل چې تاجرانو ظلم شروع کړی په یورپ کې. نو راشه اول دا سرمایه دارانه نظام شروع شو.
نو د مقابله کې کارل مارکس به د اشتراکیت نظام قائم کو نو د اشتراکیت دا فلسفه دا لیلن په روس کې به نافذ کړله په 1914 غالبا یا 1917 کې د کې به دا غالب کړه نو موږ نن راځو خپل درس ته چې د سرمایه کیپیټالیزم وپېژنئ چې کیپیټالیزم څه ته وایي او وروسته به ورسره مکمل نو ټول بحث موجود دی او د دې د کیپیټالیزم نقصانونه څه دي دا کوم چې کیپیټالیزم سرمایه دار نظام دی زموږ د پاکستان کې هندوستان کې اکثر ملکونو کې کیپیټالیزم دی سرمایه دار نظام دی د دې نقصانونه به تاسو نن وپېژنئ وضاحت موجود دی ټول کیپیټالیزم دا د هیومنیزم معاشي نظریه ده او د سرمایه‌دارانه نظام وایي د سرمایه‌دارانه نظام درې اصول دی مولوی صاحبانو اول ذاتی ملکیت بساته سکه دا ستا ذاتی ملکیت دی دویم نمبر چې دی ذاتی منافع د دې کې به سره چا کار نه وي نه تانه څوک زکات اغستلی شي نه تانه څوک عشر اغستلی شي بس تا خپله خوښه ده دریم نمبر د حکومت به پکې مداخلت نه وي چې تا ته ووایي چې ته څه وکړه سود مه کوه سود کوه دا جایز دی او دا ناجایز دی چې په څه طریقې سره ته په خپل مال کې زیاتوالی کولی شي کوه ولې دا فلسفې دوی د عقل په بنیاد راویستلې د ده نه مخکې عهد جدید کې دوی څه د مذهب تابع کنه کله چې پکې مارټن لوتر او دا تحریکونه شروع شو مولوی صاحبانو اصلاح مذهب په نوم مختلف نو دوی مذهب بالکل شاته وغورځو مذهب باندې دوی ولې غالب رااله ولې مذهب خود ساختو کنه نه پکې د انفرادي ژوند تیرول اصول نه پکې د اجتماعي ژوند تیرول اصول نو د دې وجه نه دا فلسفه په هغوی باندې غالب شوي نو د ذاتي ملکیت نه څه مراد دی په دې کې وضاحت اول ذاتي ملکیت په سرمایه‌دارانه نظام کې انسان ته د حق حاصل او چې خپل ذاتي ملکیت د ځان سره وساتي او انسان د نجی ملکیت مالک تصور کولی شي یعنی د ذاتی ملکیت او وسایل او پیداوار هم د ځان سره ساتلی شي په اشتراکي نظام کې اگر چې د ذاتي استعمال اشیاء په ذاتي ملکیت کې راتلی شي لیکن وسایل پیداوار مثلا ځمکه کارخانه عموما په ذاتي ملکیت کې نشي ساتلی البته په سرمایه‌دارانه نظام کې هر قسمه څیزونه که د هغه تعلق د استعمالي اشیاء سره وي او که د هغې تعلق د پیداواري اشیاء سره وي ټول په ذاتي ملکیت کې راوستی شي مولوی صاحبانو دا د دوی څه کوي ذاتي ملکیت کې دا ته راوستلی شي اشتراکیت والا وایي چې ته به څه کې استعمالی به که ته یو کور کې موسیقي دا به د چا وي دا به د کارل مارکس کوري او دا به د لیلن کوري او دا چې کم ځای کې کم باچا وي دا به د په اختیار کې وي که خوښه تا ته وباسي په دې وجه چې کله اشتراکي نظام دوی قایم کو په وسطي ایشیا ملکونو باندې او په روس باندې هغوی خلکو نه معیار په زوره باندې دغه قبض کول کارخانې او جایدادونه نو داسې په لکونو خلک یې مړه کړ بعضې داسې ډېر خلک دي چې هغه ځان مرګ ته ورکوي خو خپل سیس هېڅکله دا نشي برداشت کولی نو خاندان یې ختم کو مذهب یې ختم کو خو سرمایه‌دارانه نظام نه زیات نقصان دواړه په تاوان کې دي د انسانیت دپاره نوع انسان دپاره صرف تاسو دا وپېژنئ په دغه بیا وروسته موږ بحث کوو چې دا دواړه نظریې چې دی دا د څه شی دی نوع انسانیت دپاره په تاوان کې روان دي مولوي صاحبانو دویم نمبر دویم د ذاتي منافع محرک دویم اصول دا دي په پیداواري عمل کې چې کوم محرک کار فرماوي هغه د انسان د ذاتي منافع د اصول محرک وي مثال د منافع حقدار انسان په خپله وي نه چې حکومت د تا نه څه وکړي د اسلامي حکومت څه ذمهواري ده مولوي صاحبانو عشر او زکات به دا براغونډی د چا نه د مالدارانو په غریبانانو به تقسیموي دوی یار دا زما ذاتي مسله دی کې به ته حکومت به دې نه راولي سیکولرزم نظریه څه و همدغه نظریه ده که نه چې بهی ته به اجتماعي معاملاتو ته به مذهب نه راولي چې ته اوس د خلکو نه غریبان مالدارو نه ولې او غریب لی ورکړي دریم نمبر د حکومت عدم مداخلت د سرمایه‌دارانه نظام دریم اصول دا دي چې حکومت سره اختیار نشته چې تاجرانو په تجارتي سرګرمۍ کې مداخلت وکړي تاجران چې څنګه کار کوي هغوی ته مکمل اختیار حاصل وي د حکومت ته طرف نه په هغوی باندې هېڅ قسمه پابندي نشي لګولی بس چې څنګه ترتیب سره دوی څه وي خوښه وي پر دې مثال دوی به کوي نو د سرمایه‌دارانه نظام بنیاد دا چا ایښی دی ایډم سمیت ایښی دی شاباسي د سرمایه‌دارانه نظام بنیاد ایډم سمیت ایښی دی دا یو برطانوي فلسفي او ماهر اقتصادیات فلسفي و د دې تاریخ پیدایش دی 1727 همدغه ګورم دا د نشاط ثانیه نه دا فلسفې پکې راوتې مولوي صاحبانو د دې په خلاف یو دغه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه د یو کتاب لیکلی دی مولوي صاحبانو ډېر بهترین کتاب دی سرمایه‌دارانه نظام اور اشتراکی نظام کا اسلامی نظام سے موازنہ بازار کې نه ملاویږي خو ما پی ډی ایف کې پیدا کړی که چا په کارو پیدا کړي ډېر ښایسته کتاب دی
کیپټالیزم یو داسې معاشي نظام دی چې په کوم کې تجارت او صنعت د ریاست په ځای د خپلو مالکانو په لاس کې وي. په دې نظام کې سرمایت د تاجر په لاس کې وي. په لاس کې وي. سرمایه دارانه نظام کې انسان آزاد وي چې هر قسمه تجارت کوي، دیتا اختیار دی کو سود کوي او که بل ذریعه استعمالوي. په هندوستان، پاکستان، امریکا، برطانیه، فرانس، اټلی وغیرہ ملکونو کې سرمایه دارانه نظام دی. نو د دې خلاف شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې کوم کتاب لیکلی دی دا به وګورئ. نو په دنیا کې د معیشت جنگ په عروج باندې دی مولوي صاحبانو. کیپیټل یعنی سرمایه او سوشل یعنی سماج او معاشره کله چې د سره د ازم لفظ ولګول شي نو بیا د سرمایه دار په مقابله د اشتراکي نظام جوړیږي مولوي صاحبانو چې دواړه جدا جدا اصطلاحات دي. سرمایه داری عبارت و سرمایه‌داري یعنی پرایویټ پراپرټي یا د نجی ملکیت نظام ته وایي. سرمایه‌داري قومي املاکو د نجکاري هم اجازه ورکوي. د دې برعکس سوشلیزم دی، د نجی ملکیت او نجکاري خلاف دی. مولوي صاحبانو په دې پوهیږي د دې خبره مقصد دا دی د قومي املاک دي. دلته ګوره نجکاري کړي، ستا موټر وایم ګرو کړي، ستا هر څه خرڅ کړي را خرڅ کړي، په مزه مزه به یو خرڅ ما ته هم خرڅ کړي، هغه مبین په خبره شل لکه روپۍ قرضداري کړي. دا کې نشته دی. په سرمایه‌دار نظام کې دا شی دغه دی. په اسلام کې هم دا خبره نشته. اشتراکي نظام کې هم دی داسې نشي کولی چې ته قومي املاک څه کې نجکاري کې دا به د قوم امانت وي. سرمایه‌داري د جمهوري نظام یعنی ډیموکراسي جمهوریت ته څه وایي؟ په دا کې ډیموکراسي ورته وایي. ښه تاسو کوی لکه افغانانو ته ډیموکراسي وایي، په پښتو کې ورته وایي لکه ډیموکراسي نظام دی. ډیموکراسي او د سوشل ډیموکراسي روح روا دی په تور د سیاست د سیکولریزم او لیبرالیزم دا نظام لري. دوی چې دی په سیاست کې دوی چا پسې روان دي؟ سرمایه‌دار نظام والا سیکولریزم او لیبرالیزم نظریې په شا پسې روان دي. همداسې په جمهوري نظام کې مذهب ثانوي حیثیت لري. جمهوریت چې کله مطلق جمهوریت خبر راشي ګوره مذهبي حیثیت نه پاتې کېږي. ګوره په جمهوریت کفري چې کوم جمهوریت دی د یورپ جمهوریت د هغې د سره ګوره موږ قایل نه یو ګوره او کفر دی. ګوره زموږ د پاکستان جدا مسله ده، دې کې به تاسو تطبیق کوئ. ګوره ښه دې کې به تاسو ته پته دا ته په هغه باندې فټ کول نشي کولی. دلته زموږ آئین د اسلام جوړ شوی دی. ما په دې باندې بار ګوره ستاسو ذهن سازي کړې ده. دلته زموږ آئین د پاکستان د اسلامي جوړ شوی دی، البته نفاذ د راوستلې پاتې دي. الله دې راولي، الله دې موږ له وس راولي چې دا جمعیت علما اسلامي د الله نافذ کوي. البته اوس کفري نظام چې کوم موږ دا جمهوري بیانونو دا حتی د مذهب حیثیت پاتې نه دی. مولوي صاحبانو په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو زموږ د دې جمهوریت نه مراد به زموږ دغه جمهوریت وي چې دا برد مغربي جمهوریت دی او دا کفري نظام دی. مولوي صاحبانو په اصل کې سیکولریزم او لیبرالیزم نظام سیاست د مذهب قولولو ته تیار نه دی تیار. هغوی د سره سیکولریزم خو مذهب قبلوي نه. دلته خو د خدای پاک زموږ وخت راولي چې تاسو باندې موږ بیا څه کوو؟ په ملک او قوم باندې بیا څه پرېوځي؟ تا چې دا سرمایه‌دارانه نظام نافذ کړی دی په ټوله دنیا باندې، د مسلمانانو په ملکونو کې د نافذ کړی اکثریت کې د دې اثرات اوس څه شي دي؟ هغه اثرات بیانول دي. دا زده کوئ مولوي صاحبانو. دا ډېر ضروري دی چې زموږ مسلمانانو ته موږ ته پته ولګي چې بھائی موږ د دې سرمایه‌دارانه نظام د شکنجې نه به څنګه ځان وباسو. 9% تجارت په ډالر کې کېږي، 100% 9% 11% چې دي کې ین دی، پونډ پکې جاپانیان او دغه د چین روپۍ ده. یو مسلمان کرنسی پکې نشته. یو مسلمان د بل مسلمان رور سره تجارت په اسلامي روپۍ کې نه کوي. نه زمونږ خپل اقوام متحده شته، نه خپل چېرته اصول شته، نه زمونږ خپل چېرته د تجارت دپاره یو حالانکې موږ اصل اصول لرو. موږ به وروسته اسلامي د تجارت اصول به انشاءالله تاسو ته بیانو. نو دوستانو دا سرمایه‌دارانه نظام چې راغلی دی په دې وجه باندې زموږ ټول وسایل د هغوی په قبضه کې دي. چې کله تاسو وایئ ولې زمونږ دوی ټوله زمونږ چې ښه شیزونه دي دوی څه شی دي؟ دا هغې مالکان یې هغوی دي، ګټې هغوی خوري. موټروی ده ګرو کړې ده، ګټې هغوی خوري. ستاسې دي ایرپورټ دي، اسپتالونه دي، ډیمونه دي، د دې ټولې ګټې ستاسو خوري، کاپیر خوري. ولې د سرمایه‌دارانه نظام دی. که اسلامي نظام بیا به نجکاري نه شوه کېدلی، بیا به دا ګټه چا خوړلی؟ پاکستاني قوم به خوړلی. اول نمبر مذهب د نظام سیاست او معیشت نه فارغ کړو. مذهب یې صرف ګرجا، مسجد او خانقاه پورې محدود او ګوشه نشین کړو. د دې لپاره چې ناجایز نفع اندوزي په لاره کې یا مولوي صاحبانو اول غلط اثر چې شیشه شنو مذهب یې څه کو د نظام سیاست نه. اوس وایي که نه موږ ته وایي دا مذهب هم سیاست ته مه راولئ. ولې مه راولئ؟ مذهب خو زما بنیاد دی. مذهب خو ما د ژوند تېرولو اصول ښودلی دي. دوی څه کو؟ یورپ والا مذهب څه کو؟ د نظام سیاست او د معیشت نه څه کو؟ حالانکې په بایبل کې هم دا لیکلي خنزیر غوښه به نه خورئ.
هغه د خنزیر غو زنا بنه کې هغه زنا مده هغه شراب بنس کې شراب هم دی پکې سود په پکې نه کې سود پکې عام شو ولی مذهب سکو مذهب ډی تکو نو مذهب د نظامی سیاست او معیشت نه سکو مولوی صاحبانو فارغ کو مذهب صرف د چرتا بس ګرجا کې راځه ګرجا کې مولا دونه اختیارمند به اختیار کو الګ بالغ سره واده کې پادری بوله نکاح تړي دومره سکو الته مذهب مکمل ختم کو اوس زمون خلک بنگله د ترقی خوبونه نه چې یورپ کې ترقی د یورپ ته ورشه معاشي لحاظ سره به صحیح ترقی کړي خو نور د انسانیت دغه نه څه شدي د انسانیت د معیار نه ختم شوی دی د فطرت کم چې فطری دین دی کم چې فطرت د انسان دی د انسانیت د فطرت نه وایي څه شوی دی مولوی صاحبانو ختم شوی دی نو هلته څه کړی دی مذهب صرف د ګرجې مسجد او خانقاه پورې ګوشنشین کړی مولوی صاحبانو اول د سود نظام او دا هر څه روان دی ولې خوا کو په دې د وجه خوا کو چې یاره موږ که سود کوو کار څه کوو چې مذهب زموږ د لارې رکاوټ نه جوړېږي او دلته دی دا په زور باندې موږ یې سیټ ته کړي زمونږ علماء کرام ورته وایي سودي نظام ختم کا شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب رضی الله ورته مخکې ورته ویل چې لکه دا نظام حاجي صاحب دی الله پاک جنتونه ورکړي نواز شریف ته ویل چې سودي نظام پاکستان نه ختم کړه زمونږ هم دا وس دی زمونږ د خدای پاک وس راولي چې موږ له بیا ختمو که نه ختمو خو وس هم نشته دویم نمبر په دې نظام کې تجارت صنعت او د دولت گردش په سود جواري د اړتیان پیژنې که نه کوم چې په دې غټو دغه کې منډیانو کې اړتي وي ټول اختیار د په لاس کې وي همدغه یو څو کسانو سره دولت یې همدې مزې کوي والله د دې سیزونو په وجه دولت سره په یو څو لاسونو کې وي دغه یې کالتي وي او دغه شانته کې تاجر وي کم په پښتو کې به د ساده وي مدلته چې دا د میلیونو مالکان دي مزید د دوی دي د چا چې دا پېټرول پمپونه دي مزید د دوی دي د چا چې کارخانې دي مزید د دوی دي لاندې طبقه چې ده او اړتي پورې دا خلک ښه دي نور لاندې طبقه څه شی ده د 1200 روپو د 1500 روپو د 1800 روپو مزدوران دي او په دې کې څه کېږي دوی د غربت نه لاندې ژوند تېروي او په دې باندې اوس دوی دا رپورټونه هم پیش کړي دي په پاکستان کې چې د انسان د 15,000 روپو نه کم وګټي وایي دا به د غربت نه لاندې ژوند تېروي وایي دا به بل کم ځای نه ورکوي دا به کرا کم ځای نه ورکوي د بچي چې بیماران شي دله د خوراک ضرورت دا وړه پوره کول چینی غوړي دا ټول پوره کول په دې باندې یو مکمل رپورټ پیش کړی دی چې په پاکستان کې تقریبا د 10 کروڑ نه زیات خلک داسې دي چې هغه د غربت نه لاندې ژوند تېروي غربت خو وي چې د غربت نه لاندې ژوند تېروي چې تا ته هغه بنیادي اصول هم نشي برابرې دا د څه وجه څه ثمرات دي دا مبارکه نظریه په موږ باندې نافذ کړي سرمایه‌دار نظام حالانکه زموږ علماء کرام ورته وایي راشي اسلامي نظام تجارت نافذ کړي چې موږ ترقي وکړو ترقی بس نشي کوله ترقی بدی سرمایه‌دار نظام د وجې نشي کوله دریم نمبر د غټو سرمایه‌دارانو د پالیسو په وجه وړو تاجرانو او سرمایه‌دارانو په کاروبار کې ترقی نه کیږي بل اخر تاجر او صنعتکار کارخانه بند کړی یا د غټو سرمایه‌دارانو د پالیسو تابع ژوند تیرولو باندې مجبور دی مولوی صاحبانو غټ سرمایه‌دار چې دي کنه دوی غټي فیصله کوي نو رښتیا وایي د اتیانو په دغه کې یا د پریس کې بد دي د دې بس پکې د غراش هیڅ کله پکې نشي کېده دا نن سبا وخت کې په عالمي دنیا باندې ملزمانو د غټو سرمایه‌دارانو د دوی راج دی دا واړه سرمایه‌دار چې دا د غوي یا به تافي فرمان ورځيږي یا سکیږي یا غوي سکیږي دا غوي کارخانه بند کی لکه نن سبا د امازون باندې دوی تجارت کوي په عالمي مارکیټ دی په نت باندې نو دوی څه کوي دوی چې کله تا ټریننګ کوي د 50-50 روپۍ در نه اخلي د امازون د ټریننګ لپاره دوی کې به تاسو د دوی خې د یو ګوري مارکیټ دی مارکیټ کې تاو کته چې لکه داسې د سره 50 روپۍ د سره 50 روپۍ د سره 15 روپۍ دی دوی سو کې غلس والا نه راوالي په 15 خرڅي یا د سو کې چې مارکیټ کې اوسو ګوري تاسو هم د شپک کسان سره داسې پروت دی ته په سو خرڅي الک 10 روپۍ نرخ دی تا نه راوالي تا نه ټول نه راغونډ کی سو کې د غټ سرمایه‌دار دغه د لچال درته خیم د ټولو نه اساس راغونډ کو نو مارکیټ کې اساس پاتې شو کو پاتې نشو نو به څه کیږي تا نه پلس هغه څه به دا پشل خرڅي اوستا بل راوخلو تا د سره پریدي نشي تا مارکیټ کې پریدي غټ سرمایه‌دار په دغه طریقو سره دوی سره نور داسې حد کنډي دي په مختلفو طریقو سره څه کوي دوی د سره مارکیټ کې څوک پریدي نه تر اوسه اوسم دی پاکستان هم دلته ته په منډي ته یو برانډ جوړ ک خپل ویسا پناغ دوی د نسوک نالي په قرض باندې نو دونه سرمایه تاسو چرته د سره ته نوې دغه شروع کول نه شي کاروبار شروع کول نه شي ته به مجبور د چا سره بیا نوکری کې یا به د چا غلامی کې خپل تجارت کولای شي چې بیا در سره ټول د پودرو دایسو پیسې در سره وي نو هغه باندې بیا کولای چې هغه هم داخله کوي زمونږ هم غریبانان خلک په دې شنو باندې موږ نه پوهیږو
ولې سبانو نو د غټو تاجرانو د غټو سرمایه‌دارانو د پالیسۍ په وجه باندې واړه تاجرانو ترقی نشي کولی د هغوی تابع اوسېږي. څلورم نمبر د غریب غربت او د سرمایه‌دار دولت ورځ په ورځ زیاتېږي او متوسط طبقه ورځ په ورځ کمزوري او بېدسته وفا کېږي. بېدست بغیر بس هر څه هم ورسره نشته. د بعضو خلکو معیار زندګي اوچته وي او د بعضې په انتهایي کمزوري. ولې سبانو د غریب غربت ورځ په ورځ زیاتېږي او د سرمایه‌دار ولې خو سود نظام دی که نه ورکوه ورور سود به در پسې راځي او ورکوه سود به ورپسې راځي. موږ پاکستان له چې دا کومه قرضه ورکوي IMF دا خو په سود درکوي هسې خو یې نه درکوي. بیا د لوی سود دا فرض د سود دا $1 ارب تا باندې سود وخته څو $10 ارب مې درکړ نو 10% باندې درکوي $1 ارب سود شو. او د سود پیسې هم دا ظالمان وخوري. څوک یې وخوري؟ همدا د حکومت وزیران او دا ماشیندري خوري. مړه د مفتی په مقام د یو کمشنر رسیدې شي یا یو DCAC رسیدې شي نشي رسیدې AC او DC ته څونه مرات ورکړي ته سوچو کا د اشرفیت ټول وسایل دی خلکو خوړه ګیلې موږ نه کوي مولیان نه کوي موږ له چې را کوي والله که موږ له یو پکې هم پرې نشته موږ دا په ناره خېټه باندې موږ دلته د درس کوو روپۍ تنخواه موږ ته نه ملاویږي. دا که تاسو وسته دلته تاسو ته ستاسو خو په دې نیت باندې نه چې سبا به دلته نه زه به پروفیسر فارغېږم او بیا مې 10 لک روپۍ تنخواه نه به زه به چېرته جومات کې به ناستم قال الله قال الرسول به خلکو ته خیر. ولې سبانو ټول وسایل دوی خوړه دوی چې بیا دا وسایل خوري بیا په دوی کې سود هم وخوري. اما زما او ستا وینې زوی چې را جمع کړي په دې ټیکس او په دې ټیکس او په دې ټیکس او په دې ټیکس او بس غرب او غروب جوړ کړي ټیکس. اسلام کې ټیکس نشته. اسلام کې عشر دی او زکات دی. غریب مالدار نه به ولې په غریب به لګي بس. لیکن ما ته په ماچس هم ټیکس دی چې بوم ټیکس دی چې ته د کېږي ستا په خوب هم ټیکس دی. بولې شبانو نو دوی دا د ټیکس دا پیسې دا سود دا هم وخوري. بیا ولوي اوس خو موږ سره سود پیسې هم نشته. زما په خبرو نه پوهېږئ که پوهېږئ دا سود پیسې خو موږ نه خوړی سود پیسې خو دې موږ خوړی. بابا کال پوره شو سود راکوي $1 ارب سود خو ما وخوړو ښځه وایي 50 کروڑه درته پکې پرېږدمه ولې په یو ارب کې 50 کروڑه نیم شي $50 کروڑه در پرېږدمه دونه د فحاشۍ اډې کولاو کا دونه بې حیایي عامه کا دونه غیر اسلامي کارونه روډ دا د حکومت په نگرانۍ کې دا شی نه کېږي. مولوي صاحبانو حکومت مجبور دی. ولی حکومت څنګه مجبور دی؟ پولیس والا غریبانو واس نشته واس د چارې د چا چې واک رسېږي څوک چې په حکومت باندې ناست وي دی څه کوي ټول وسایل داخله خوري. هغه سود هم چې وخوري نو بیا څه کېږي بیا دوی ورته نور هغه کافر دي. د اسلام د اصولو خلاف بې پردګي عامه کا څوک بې پردګي عامه کا مختلف قسمه طریقو سره دوی څه کوي د اسلام خلاف بیا هغه اصول په موږ باندې کوي. نو دریم نمبر دا چې د غریب غربت او د سرمایه‌دار دولت ورځ په ورځ زیاتېږي. پنځم نمبر کورنۍ دستکاري او ابایي پیشې ورسره ختم شو. خلک د بل ملازمت او ختمېدو نه د خدمتونو محتاج شو. کومې کورنۍ دستکارۍ نه بچي واړه صنعتونه مولوي صاحبانو هغه د سره څه شو ختم شو او خلک محتاج شو د بل ته د ملازمت په طلب کې زیاتوالی راغی مولوي صاحبانو او د بېروزګارۍ شرح ورسره زیاته ده. تاسو ریسرچ وکړئ د پاکستان ورځ په ورځ د عام استعمال په وجه د انساني محنت د کموالي په وجه په ملک معاشي بحران پیدا کېږي او بېروزګاري زیاتېږي او مزدور په کم اجرت او ډېر محنت باندې مجبور کولی شي. شپږم نمبر په کارخانو کې صرف هغه مصنوعات تیارولی شي په کوم کې چې د سرمایه‌دار ډېره منافع وي. د ملک او قوم د فایدې پر ځای سرمایه‌دار خپلې فایدې ته ګوري. په بعض وختونو کې داسې مضر صحت اشیا د تجارت منصوبه بندي حصه وګرځي کوم چې ټول قوم دپاره ضرر ورکوونکي وي د دې په شان نور بې شماره هم خرابیانې په دې سرمایه‌دار نظام کې موجود دي. مولوي صاحبانو نن سبا وخت کې کارخانو والا هغه شیز تیاری چې کوم کې د هغه پیدا وي هېڅ کله تاسو وګورئ ډېر کم به داسې څیزونه میلاویږي تا ته چین ته لاړ شه موږ پې دا دوکې کوو والله موږ کمزوري وو موږ چې جومات ته لاړ شو موږ سره د ایمان نه زیات غم د خپلو چپړ وي.